أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لأفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ یونس آیت نمبر 54، 55 اور 56 مطالعہ مجنن کو انشاءاللہ. پرون د درس اختتام په دې الفاظو سره شو چې کله چې عذاب راشي، دا عذاب یو طرف ته د دنیا دا او بل طرف ته د آخرت دواړه. دنیا کې خو بیا هم چې عذاب راشي بیا د الله سنت دا ده چې بیا موقع دیر کی، مگر د آخرت کې خو فیصله کن دا الله دې موږ وسدي. نو اخیری الفاظ دا و چې تاسو هغه په یوې طریقې باندې هم ځان نه نشئ لرې کولی د الله په مقابله کې. نن آیتونو کې الله تعالی فرمایي ولو ان لكل نفس، هر هغه انسان سره ظلمت چې چا ظلم کړی دا، دلته بیا مغه الفاظ دا یعنی ظلم یې کړی د الله د حکم نه خلاف چلیدلی او خپل مرضی چلولی دا، یعنی هر هغه قدم یې اوچت کړی چې کم قدم الله منې کړی خو ده اوچت کړی دا، یعنی ظلم یې کړی او یو د الله خلاف چلیدلی، د رسول د دعوت خلاف چلیدلی دا. ما فی الارض د سره د ځمکې ټول دولت ویلی نه وي، لافتدت به او دا هغه فدیې کې ویر کی، یعنی دا تصور د دنیا کې خو ته ډېره غټه نه غټه ګناه وکړه، غلطي وکړه، خو د دنیا یوې حصه سره رشوتونه ویر کې اخلاص کې ځان. دلته الله یې چې ته که د ځمکې ټول دولت هم ویر کې هغه، نو دا هغه نشي بچ کېدلی، په هغه دولت باندې دا ځان نشي بچ کولی، یعنی هغې نه چې کم عذاب درته چې هغې نه دا ځان نشي بچ کولی. مخکې الله فرمایي واسروا ندامه، کله چې دا یې وګوري هغه عذاب، هغه معاملات چې وګوري، الله دې موږ وسدي، نو د ده د توقعاتو نه بالکل برعکس وي، بالکل بله نمونه به وي. ویلي چې دلته خو ده یا دا تصور و چې مړه هېڅ هم نشته، یا خو دا تصور و، یا دا تصور و چې بھائی موږ بس مینه محبت شته رسول سره او رسول نه ما چپ کوو، سترګو باندې لګوو، بس ټیک شه. یا دا تصور و چې څه بزرګان څه حضرتان داسې شته دي چې هغه به موږ خلاص کي، یا دا و او یا دا و چې پلار نیکه وه طریقه وه چې بس دغه دا و هغه دا، نو دا تمام شیونو بنیاد باندې ده د دنیا کې زندگی د الله او دغه د رسول د حکم خلاف تیره کړې وه، نو ده یو بل نمونه فصل جوړ کړی و. یعنی یو انسان فصل وکړي، هغه ځمکې ته ویشي او ځمکه د هغه فصل په ځای خالص وشه پرته وي، نو دا به حیران پاتې شي. دغسې د انسان الله چې قیامت چې کله ولګي و اثر الندامه، دا چې کله حالات وګوري، دا به د خپل حالات کومه زندگی، کم اعمال چې د کړي یا کم توقعات چې د دو دا به هغه پټونې کوشش کوي. ویلي چلته به معامله بالکل د سوچ د تصور نه بالکل خلاف وي.
هلته خو به بالکل کره ولاړ وي حساب وي هیڅوک دی هیچا په کار نه رسي نبی صلی الله علیه وسلم نه حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها پوښتنه وکړه مندرسې کولو اچانک ورته حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عائشہ ویلې چاړي هغه به اکثر داسې ابوا نو هغه چې یا رسول الله خیرت راته یاد شو نبی صلی الله علیه وسلم نه چونکې عائشہ رضی الله تعالی عنها ته دا پته وه چې ما سره ډېره مینه ده نو هغه د مینې هغه چې ښه د هغه اوس کش کوي یعنې دا یو خپل یو انداز ده یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قیامت پر ځای به تا ته خپلې بیبیانې یادې وي اوس نبی صلی الله علیه وسلم څه جواب ورکوي ورته یې چې ای عایشه درې داسې موقع دي چې هغه ځای کې به هېڅوک د هېچا یاد نه وي یوه هغه موقع چې کله عملنامې تقسیمیږي هر انسان به پریشان وي چې په شي به میلاویږي که په ګس به میلاویږي یوه کله چې عملنامې تللی شي هغه ټیم کې به هم انسان پریشان وي چېرې عملنامه به څرنګه وزن کې به څنګه وځي الله دې موږ کامیاب کړي به د ټولو مراحلو کې او دریم کله چې پل صراط لیار په جهنم باندې کېښلی شي و به اعلان وشي چې اوس هر انسان د خپل اعمالو په روشنۍ کې وځي نو دا درې داسې موقع دي عایشه چې هغه ټیم به هېڅوک د هېچا په کار نه رسي دا یو جواب داسې و چې عایشه خاوند به دې په کار نه رسي چاته یای حضرت عایشه څوک یای رسول یای دلته کې انسان یو تصور جوړ کړي چې که خیر بڑ اخلاص وشم کوا چې څه کوم یو طرف ته یو کارن کوم بل کارن کوم الله بندگی کوم سودو خورم دی الله منځونه کوم سجدې لګوم الله اکبر چاته د الله اکبر په جماعت کې الله ته او بار مو اکبر څوک بل څوک وي نو دا تمام شیونه چې دا یو تصور جوړیږي او دې دغه بنیاد دونو باندې اعمال کیږي د اعمال بنیاد دغه وی لري په دغه ځای جوړیږي نو دلته کې الله تعالی چې کله چې دا د دې توقعاتو نه برعکس معامله وګوري هلته خو به دو ټوک فیصله وي هلته خو به الله چې څنګه زندگی دې تېره کړې ده صحت مو دیر کړی ځواني مو دیر کړي و مال مو دیر کړی وخت مو دیر کړی علم مو دیر کړی دا دې څنګه تېر کړی ده نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي ته جواب راکړه تا ته مې شعور دیر کړی تا ته مې اختیارات دیر کړي تا ته مې کرسي ته نما مو دیر کړي وه خلکو د تا عزت احترام کولو بیا تا څنګه هغه عزت احترام استعمال کړو خو ما دیر کړی نو دا تمام شیونه و اثر ندامه دا چې کله دا معامله برعکس وګوري دا به د خپل اعمال چې کوم د تیر کړي وي هغې باندې به دا پټوي دا به کله وي لما ظلمو لما راو العذاب کله چې دا عذاب وګوري هغه عذاب چې وګوري هغه ټیم کې د سره د زوم کې ټول دولت یا ورکوي هېڅ حیثیت نه لري هیڅ په کار یې نه رسي دا به د خپل ندامه چې دا کم اعمال چې دا به پټونې کوشش کوي و اثر پټونې خو لیکن دا به یې د په کار نشي نه شي کوي وقضوا بینهم بالقسط الله یې چې دی مانس کې به قسط پورا انصاف سره تله کېښلی شي اما چې عرض وکړو که نه میزان دا میزان به کېښلی شي بس خبرې نشته عمال تلی شاباسئ وهم لا یظلمون الله چې ظلم به نه کېږي ظلم دواړه مقصد ده چې چا دې لږ ډېره نیکي کړي ده که نه هغه ته به میلاویږي ومن شر خیر یره ومن شر سوره یسرت کې ده چې لږ غوندې نیکي دي کړي هغه به لږ غوندې بد کړي هغه به هغه در څرګندېږي وهم لا یظلمون ظلم به چا سره نه به یو دا چې بدې لږ کړي وي سزا ورته ډېره میلاو شي او یا یې نیکۍ ډېرې کړي وي نیکۍ اجر ورته کم میلاو شي نه 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 لا یظلمون زیاتی به چا سره نه کېږي بلکل قسط انصاف سره به معامله کېږي الا بس واورئ دا خبره ان لله ما فی السماوات والارض چې ځمکې کې او اسمانونو کې چې څه دي که نه دا د الله دپاره دي د دې مالک چې ده دا الله ده د دې مختار الله ده تا ته امانت در کړي دي او ته دغه امانت د هغه حکم په مطابق استعمالوه مګر ته خپلې مرضۍ باندې استعمالوي هر یو شی لسونه د هغه په مرضۍ خوله د هغه په مرضۍ دماغ د هغه په مرضۍ زړه د هغه په مرضۍ دولت د هغه په مرضۍ اولاد د هغه په مرضۍ طاقت د هغه په مرضۍ اختیارات د هغه په مرضۍ دا خو تاسو سره امانت ده دغه بنیاد باندې به تا نه پوښتنې کېږي الا واورئ ان لله ما فی السماوات والارض راورئ چې ځمکو اسمانونو کې چې څه دي دا د الله دي بیا مخکې چې الا واورئ دا خبره ان وعد الله حق
چې دا الله کومه خبره چې کوي کنه چې قیامت بولاږي یو اطلاق دې کوي درته دا حق ته دا بولاږي او الله مو دې هغه زموږ د شرمندګۍ نه وساتي رب کریم ته موږ ته پرده نصیب کړي رب کریم ته موږ ته پرده نصیب کړي رب کریم موږ باندې پرده واچي موږ اعمال باندې پرده واچي ولکن اکثرهم لا يعلمون مگر اکثر خلک چې د دې علم نه لري مطلب کوشش نه کوي تصور کې نشته فکر کې نشته هو یحیی و یمیت مغه د چې تاسو ته ژوندۍ در کوي و یمیت و مغه د چې هغه مرګ در کوي و الیه ترجعون او شزان پوي کوي چې تاسو ټول هغه طرف ته واپس رتلنې ولای الله دې مست قرآن فهم راکړي دین فهم راکړي دې سمجھ راکړي دې په مطابق عملی زندگی انفرادی اجتماعي مست جوړونې توفیق راکړي رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کې او د کار خیر کې مشتلو ته خپل حصے چونې توفیق راکړي رب کریم مسلمانانو ته د اسلام په بنیاد اتحاد او اتفاق نصیب کړي رب کریم مسلمانانو مانځ کې کم تفریقات دي چې دا کفر چولې دي يهود چولې دي دا تفریقات لري کې رب کریم ہوش مسلمانانو ته نصیب کې اتحاد او اتفاق ورته نصیب کې رب کریم امریکا او اسرائیل او د اسلام دشمن تمام منصوبې ناکام او نامراد کې رب کریم کم خلک چې تا د دین د غلبې د پر مصروف جدوجہد دي رب کریم تا غي مدد وکي ته یغه مدد وکي ته خلکو ته د غي زړونو کې ځای پیدا کې خلک د غي خلکو ته د غي ملګرتي کوونی توفیق راکړي اته د دین د غلبې د پر رب کریم مشتلو تا په د کار کې خیر کې مستقبل خپل حصے چونه توفیق راکړي په د ملک مست اسلامي نظام نصیب کې اسلامي نظام جدوجہد رته نصیب کې د اسلامي نظام غلبې ولا خلق پېژندګلۍ رته نصیب کې رب کریم دغه ملګرتیا رته نصیب کې دغه توفیق رته نصیب کې رب کریم بیمارانو ته شفا ورکړي بیروزګارو ته روزګار ورکړي چا روزګار د ټولو د روزګار کې برکت واچي بیا اولاد ته اولاد ورکړي چا اولاد د ټولو ته اولاد کې اولاد نیک او صالح وګرځي رب کریم څو قرضدار قرضونه اعلان کې چا نور حاجتونه پورا کې رب کریم ز څومره عزیزان رشتہداران د دنیا نه لاړ دي ټولو ته مغفرت نصیب کې ټولو قبرونه د نور نه منور کې جنت ته بغیچونه بغیچي وګرځي رب کریم مرګ پرې مستطاع اطاعت نصیب کې مرګ وختي مشتا ایمان نصیب کې مرګ د بعد مشتا مغفرت نصیب کې قبر د عذاب نه موسط اخرت تکلیفاتو نه موسط رب کریم د حساب کتاب سختۍ نه موسط د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت حوض کوثر نه مستوبه نصیب کې رب کریم جهنم نه موسط پولیس رات پلری مشتموج مور پلار تا خويندې رونو ته عزیزانو ته دوستانو ته رشتہ دارانو ته اولاد او ټولو مسلمانانو ته رب کریم ته خپل روشنی نصیب کې ایموجه یورور بمار د عمر خطاب به هغه په حق کې دعا وکي رب کریم چې هغه ته صحت ورکړي رب کریم هغه ته صحت ورکړي هغه د بیماری لري کې رب کریم ته روغ جوړ کړي دا سينور ملګری څوک چې ته کې بیمارین ټولو ته شفا ورکړي رب کریم ایموجه د ټولو دعاګانې قبول کړي اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه بارك وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.